یو دوه درې کاڼي به په ما باندې ښځه خوري، درې کاڼي به په ما ښځه خوري پیاز خانه چې د سنتو ټیکه ده ورکړې ده. ټیک شوله طارق؟ شوکته د ټیکه مال راکوي، د هسپتال ټیکه زه اخلمه، سنتونه زه ټیکه اخلم. د پاره مې وکړو چې د خلکو په ذهن کې بدی چې ګینې مینې سلاد او لګې د پیسې په سنتونو کې زه دومره سپک نه یم، ما کروڑونه نه دي اخیستي. سنت په سکندر شاه لګې چې خبرې کې د اخلاقو په دایره کې کوه، تا ډېر غلط میسج وکړو، تا پکې زما نوم واخیستو، تا له زما نوم اخیستل نه و پکار. داسې ډېرې خبرې دي چې ما ته ډاکټران کوي، خو ما نه چېرته په ګروپ کې ویلي نه مې چاته ویلي دي. ستا متعلق ما ته خلک ډېرې خبرې کوي، ما چېرته مې چاته څه نه دي ویلي. لږ شانتې د مشر کشر عزت وپېژنه، اخلاقو په دایره کې زما ډېر صحیح دغه زه د دې دپاره مې وکړو چې د خلکو په ذهن کې بدی چې ګینې مینې سلاد او لګې د پیسې په سنتونو کې زه دومره سپک نه یم، ما کروڑونه نه دي اخیستي. سنت پکې لاسه توي، زه داسې پیسې دغه پورې هم نه راکاږم. خبره دا ده چې لږ شانتې په طریقه باندې او خبرې په ګروپ کې تاله کم از کم دا خبره نه وه پکار. ما ته به دې کړی وې، پرسنل به دې کړی وې چې تا هر څه ویلی وې، ما به د دې معلومات کړی وې، نه ما له د اوښي پروا راځي، نه راله د پلار پروا راځي. زه صرف او صرف چې څه ویژن دی د عمران خان، زه په هغې ځم، زه د چا پروا هم نه ساتم. په دې خبره دې ستا غوږونه کلیري، نه د ستا پروا ساتم، نه د خپل اوښي پروا ساتم، نه د بل چا پروا ساتم. د عزت دپاره سیاست کوم چې بېعزتي پکې بیا سیاست هم نه کومه. خبره دا ده چې تا دا میسج داسې وکړو چې د هغه اوښی دی او دلته دومره علي او زه دومره علم او هغه دا چل کوي او دا چل کوي. ګوره دا طریقه نه ده. سکندر شاه لږ شانتې ځان په دې خبرو پیکه، زه یا عزت والا سړی یم او دا خبرې کم از کم نن دې دا حرکت وکړو په ګروپونو کې دا میسج وکړو، بیا دپاره دا میسج مه کوه. زموږ ورکرې موږ ته ګران او په موږ دپاره قابل احترام یې. موږ همیشه ستا عزت کړی دی، په هر ځای کې هم ستا عزت کړی دی. ستا د بېعزتۍ کوشش چې څوک هم کوي موږ هغه ته ولاړو، خو لږ شانته دې خبرو باندې سوچ کوه. دا تا چې څه وکړه دا تا ډېر غلط حرکت وکړو. پیاز خانه راځه کنه، درې کاڼي ته لا ګزار که، راځه ته او زه به هم ګزار کړم. پیاز خانه چې ته وې دې کې صداقت نشته. یو دوه درې کاڼي به په ما باندې ښځه خوري، درې کاڼي به په ما ښځه خوري پیاز خانه چې د سنتو ټیکه ده ورکړې ده. ټیک شوله طارق د لیکئ د دې نه غټه خبره شته. پیاز خانه ته چې رالې، ته د امیر په وینا کې رالې چې د شپې به ډیوټي کوله او تا پکې ما ته کال کړی ویل امیر دلته دغه کوو او ته ایم ایس لرالې ویل داسې چل دی. ته پوه شې دا سړی پرېږده، تا ته ما وویلې چې دا دغلته 2 نمبر دویانې بارک دی او داسې حساب دی. یو دوه درې کاڼي به زه چې دی ښځه طلاق ساتم چې دا بالکل رښتیا دي، دا دروغ نه دي. ښه زه څه دغه نه یم پیاز خانه، دغه مه کوه غلط به. او ته ایم ایس ته دننه ناست وې، ته بار نه وې ناستې، تا خو کمرې ته ځان له دننه کو، تا خو پې خپل ترورځی ځای کاوه چې دا زما ترورځی ځای کا.